बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटेनियम मालमोल पर टाइटेनियम सल्फेट महलूल की د टाइटेनियम मालमोल موږ سره د لاندې تعامل په اساس باندې ولاړ دی. ټایټینیم سلفیټ موږ سره پراکساید سره غلیظ پراکساید سره پر ټایټینیک اسید جوړوي چې دا زیړ رنگ لري. زیړ پر ټایټینیک اسید جوړوي او موږ دا تعامل قوي تیزاب محلول چې موږ پکې زیات مقدار کې پراکساید اچولي، دا ډیر زیات تیزابي محیط کې دا تعامل تر سره کیږي او زیات ایکسس کې موږ پراکساید اچولي. نو دغه پراکساید چې دی دا ما سره په ایکسس کې لارج ایکسس کې بدا اچو. لارج ایکسس کی وینیډیم، سیریم او مولبډینم دام د پراکساید سره هایدروجن پراکساید سره رنګه مرکبات جوړي. نو د دې وجنه دا موږ سره انټرفیرینګ کوي د ټایټینیم په معلومولو کې. همدارنګه فلورایډز او په زیات مقدار کې فاسفیټ هغه د ټایټینیم سره یو ځای کیږي او هغه انټرفیرینګ کوي. فیریک آین دا موږ سره په سلفیوریک کې یا په نایټریک اسید محلول کې دا لږ غوندې انټرفیرینګ کوي که فیریک آین موږ سره شتون ولري په ټایټینیم سلفیټ محلول کې. نو که ټایټینیم سلفیټ محلول کې موږ سره وینیډیمي، سیریمي او مولبډینمي دا موږ سره انټرفیرینګ کوي ځکه هغه هم رنګه مرکبات جوړوي موږ سره د هایدروجن پراکساید سره. همدارنګه که ټایټینیم سلفیټ محلول کې فلورایډ آیني په زیات مقدار کې فاسفیټ نو دا هم انټرفیرینګ ریډیکلز دي موږ سره. او فیریک آین موږ سره لږ انټرفیرینګ کوي که چېرته ما سره H2SO4 او همدارنګه HNO3 موږ سره. نو په H2SO4 محلول کې همدارنګه نایټریک اسید محلول کې فیریک آین هم انټرفیرینګ کوي خو لږ کوي. خو بل طرف باندې د کلورایډ آیون که کلورایډ آیون موږ سره نو هغه د فیریک آین سره زیړ کمپلیکس جوړوي. صحیح ده؟ کلورایډ آیون موږ سره د فیریک آیون سره زیړ کمپلیکس جوړوي نو بیا به انټرفیرینګ کوي. چې به کوي موږ سره بیا موږ سره انټرفیرینګ دي. نو باید موږ که چېرته موږ سره لږ مقدار کې اوسپنه وي نو موږ دا کولی شو چې دا ماسک کو. صحیح ده؟ پرده په واچو. ماسک ټیکو د چا په واسطه باندې؟ د فاسفوریک اسید په واسطه باندې. که چېرته ما سره لږ غوندې فیریک آیني نو دا موږ ماسک کولی شو د تعامل نه مخنیوی د کولی شو، د کمپلیکس جوړول نه موږ د مخنیوی کولی شو د کلورین سره کلورایډ آین سره که موږ دې محلول ته فاسفوریک اسید ور واچو. چې دغه فاسفوریک اسید موږ سره منحل بیرنګه کمپلیکس جوړوي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره بیرنګه محلل موږ سره فیریک آین چې د فاسفیټ آین سره جوړوي. نو رنګونه چې دي صحیح ده؟ د رنګونه چې دي بیا به موږ پرتله کو چې کوم موږ سره مناسب میتودونه شتون ولري. په دې ډول کې موږ ډایلوشن میتود نه دلته یادونه کوو. سټینډرډ ډایلوشن میتود چې کوم دی نو سټینډرډ ډایلوشن میتود یا ډایلوشن رقیق کې دو میتود چې کوم دی په هغې کې به موږ څنګه وکړو
چې موږ به سټینډرډ ټایټینیم سالوشن جوړ کو. د ټایټینیم به موږ معیاري محلول جوړ کو. سټینډرډ محلول هغه ته ویل کېږي چې د هغه غلظت موږ ته معلومي. نو تقریبا موږ 0.2 ګرام نه واخله تر 0.3 ګرامه پورې موږ ټایټینیم ډای اکساید چې دی دا فیوز کوو په یو پورسلین کې چې پورسلین جوړي د پلاټینم نه. صحیح ده؟ منګه ټایټینیم 0.2 ګرام نه واخله 0.3 ګرامه پورې ټایټینیم ډای اکساید راخلو او دا منګه په پورسلین کې صحیح ده دا موږ په پورسلین کې چې څه کوو دا فیوز کوو یا د پلاټینم کروسیبل کې دې ته موږ کروسیبل یو صحیح ده او تقریبا 2 نه 3 ګرامه پورې دې سره منګه پوټاشیم بای سلفیټ اخلو. یعنی زه به 0.2 ګرام نه واخلم 0.3 ګرام پورې ټایټینیم اکساید واخلم ټایټینیم ډای اکساید او پوټاشیم بای سلفیټ به 2 نه 3 ګرام په واخلم او دا به زه په پورسلین کې واچوم یا پلاټینیم کروسیبل کې به واچوم او دا به زه فیوز کړم. یعنی هیټینګ به ورکوم دواړه به ویلي غوندې شي. دغه ویلې شوی چې دی دوی چې یو بل سره میکس شو نو موږ چې فیوز شو. فیوز مطلب نه دی ویلې کېدل او بیا یو ځای کول ګډول دې ته فیوزن. هغه فیوژن چې دی هغه هم د دې نه دی فیوژن ریاکشن هغې کې موږ یو شی ویلي کو بیا یو ځای شي. نو ټایټینیم ډای اکساید به پوټاشیم بای سلفیټ سره فیوز شي په پورسلین کروسیبل کې یا په پلاټینیم کروسیبل کې. دا کم ویلی شوی چې کم دی صحیح ده کم چې ویلی شو دا موږ یخ کو صحیح ده کله چې یخ کو بیا به موږ د دې لیچینګ وکړو. دا موږ کله یخ شو بیا موږ دا لیچ کو د 10% H2SO4 سره او غیر منحل ټایټینیم ډای اکساید چې دی دا موږ فلټر کو. غیر منحل چې کوم ټایټینیم اکساید پاتې شوی دی دا موږ چې کو دا موږ فلټر کو او فلټریټ چې کوم دی کله چې دا موږ ته فلټر کو نو غیر منحل ټایټینیم ډای اکساید به د فلټر د پاسه پاتې شي او لاندې چې کوم دی هغه موږ سره فلټریټ چې دی هغه به راشي. نو فلټریټ چې دی دا به بیا موږ رقیق کو 0.5 لیټره ته د چا سره د H2SO4 سره دا به موږ بیا رقیق کو 0.5 لیټرو پورې د چا سره موږ دا رقیق کو H2SO4 سره سلفریک اسید سره چې وروسته د ډایلوشن نه باید ما سره 5% H2SO4 چې کله موږ دا ډایلوټ کو باید 10% دی که نه نو موږ دا ډایلوټ کو 0.5 لیټره ته نو ما سره په آخر کې بیا 5% H2SO4 چې دا څه شو موږ سره دا موږ سره پاتې شو. نو آخر کې ما سره 5% H2SO4 په دې محلول کې ما سره پاتې شو. فلټریټ چې موږ راواز موږ دې سره H2SO4 چې دی موږ 0.5 لیټرو پورې ډایلوټ کو تر دې چې کله موږ 0.5 لیټرو پورې دا ډایلوټ کو د H2SO4 سره نو وروسته ډایلوشن نه د محلول چې دی ما سره پکې 5% H2SO4 پاتې دی. بیا 50 ملي سیمپل دا موږ اخلو او دا موږ 50 ملي سیمپل موږ اخلو او موږ د دې ټایټریشن کوو یا ټایټینیم موږ والومیټریکلی معلومو صحیح ده. نو ټایټینیم 4 چې دی ټایټینیم 4 موږ بدلو ټایټینیم 3 ته د چا سره د زنک سره نو والومیټریکلی موږ ټایټینیم معلومو د جستو سره او ټایټینیم 4 چې دی ما سره هغه ټایټینیم 3 ته چې دی دا ارجاع د دې کېږي ریډکشن کېږي. نو 50 ملي سیمپل موږ واخیسته او
او موږ د دې محلول غلظت ټایټرومیټریکلی معلوم کو د جستو سره او بیا موږ دا د دې به ټایټریشن موږ وکړو د اف ای سیل 3 محلول سره. ناول موږ څنګه چلو کو چې اول موږ د جستو سره د هغې ارجاع وکړه صحیح ده ټایټینیم پلس 4 چې دی موږ ټایټینیم پلس 3 ته واړو او بیا موږ د دې ټایټریشن وکړو د فیریک کلوراید سره صحیح ده. نو 50 ملي سیمپل واخیسته موږ هغې سره موږ جس وراچو ټایټینیم 4 چې موږ ټایټینیم 3 ته ارجاع کړو او بیا موږ ټایټرومیټریکلی فیریک کلوراید سره د هغې څه وکړو موږ ټایټریشن وکړو. خو که چېرته موږ پلاټینیم کروسیبل موږ استعمال کړي د فیوژن دپاره نو ټایټر اف د محلول چې دی د محلول ټایټر چې دی بیا موږ کولی شو چې ګرایومیټریکلی معلوم کړو چې ما سره څومره ټایټینیم موږ اخیستی دی صحیح ده. که موږ پلاټینیم کروسیبل نه استفاده کړې وه. ها پروسیجر د دې څنګه دی موږ به ټایټینیم سلفیټ واخلو نامعلوم ټایټینیم سلفیټ به واخلو unknown ټایټینیم سلفیټ محلول به واخلې او دا به واچې په 100 ملي کې صحیح ده 100 ملي پلاس کې به واچې او دا به یعنې unknown ټایټینیم سلفیټ چې تا چا درکړی دی محلول به واخلې 100 ملي پلاس کې واچوه او دې کې اوبه واچوه چې ما سره 100 ته ورسېږي او ښۍ به یې وښوروه صحیح ده. نو بیا هغې نه بعد کلورومیټریک سلنډر راواخله صحیح ده هغې نه بعد بیا څه راواخله کلورومیټریک سلنډر راواخله وچ او چې کله دې وچ راواخیستو نو هغې نه بعد دا بیا سټینډرډ ټایټینیم محلول سره هغه لږ وینځه نو کله چې موږ unknown ټایټینیم سلفیټ محلول واخیسته هغه موږ 100 ملي ته هغه رقیق په فلاس کې بیا کلورومیټریک سلنډر موږ راواخیسته په کلورومیټریک سلنډر چې دی هغه موږ وینځو معیاري ټایټینیم سلفیټ محلول سره صحیح ده او بیا موږ وینځو معیاري او بیا موږ سټینډرډ سالوشن دې کې واچو دې فلاس کې موږ څه واچو سټینډرډ ټایټینیم سلفیټ سالوشن موږ واخیستو دغه چې دی موږ 10 ملي پوره موږ واخیسته او دې کې موږ صحیح ده 10 ملي پورې موږ پکې څه واچول ټایټینیم سلفیټ واچو اتو نه 10 ملي پورې موږ پکې 3% پراکساید واخیستل صحیح ده او بیا موږ دا رقیق دا محلول 10 ملي اوبو ته یعنې 10 ملي موږ معیاري سټینډرډ سالوشن د ټایټینیم سلفیټ اخیستی و بیا کې اتو نه 10 ملي پورې 3% هایډروجن پراکساید واخیستو بیا هم پکې اوبه واچولې ښه مو وخوراو صحیح ده او اوبه هم چې واچولې 10 ملي پورې موږ د هغې حجم ورساو د دې کلورومیټریک سلنډر هغه دا خو یو سلنډر شو هغې نه بعد به موږ یو بل سلنډر راواخلو صحیح ده یو بل سلنډر موږ راواخیسته په دې کې به 10 ملي نامعلوم محلول واچي چې کوم ته غواړې چې معلوم کړي نامعلوم محلول د چا د ټایټینیم سلفیټ د ټایټینیم سلفیټ به نامعلوم محلول واخلي په بل یو فلاس کې په کلورومیټریک سلنډر کې وبخئ دې کې به هم اتو نه 10 پورې څه واخلي هایډروجن پراکساید واخلي صحیح ده او بیا به ښه وخورئ هغې کې به بیا اوبه واچئ خو دا اوبه چې دی دا به داسې اوبه اچئ لږ لږ اوبه به اچئ او هغه خپل بل سره به یې ته مقایسه کړې چې کوم تا مخکې معیاري جوړ کړی دی دومره اوبه پکې واچوه چې د دې سلنډر رنګ او د دې سلنډر رنګ دا باید یو شان شي هغې کې خو موږ 10 ملي اچولي هغې کې سره به کار نه لرئ دې کې چې ته اوبه اچې
دوم اوبه کې واچوه چې د ده رنګ او د ده رنګ چې دی چې کوم سټینډرډ سالوشن محلول رنګ دی او کوم د ان ناون سالوشن محلول رنګ شو دا باید موږ سره یو شان راشي. بیا دې سره او بله طریقه هم باید سړی وکړي چې مثلا که سټینډرډ سالوشن ښي طرف ته پروت وي نو دا چپ طرف ته واړوه او د چپ والا محلول دا ښي طرف ته راوړه او بیا ورته وګوره. نو کله چې ځایونه دې ورته بدل کړل بیا د دوی رنګونه ته مقایسه کړه. کله چې موږ دومره اوبه راچولې چې دواړه رنګونه موږ سره یو شان شو نو د ان ناون سالوشن حجم معلوم کړه چې د ان ناون سالوشن دا سره حجم څومره راغی وروسته د رقیقوالي نه. اوس که چېرته دا و چې تا حجم 10 ملي ته ورساو صحیح ده حجم د 10 ملي ته ورساو د ان ناون سالوشن خو د ده رنګ اوس هم تیز دی د ده رنګ چې دی اوس هم تیز دی په نسبت دغه سټینډرډ سالوشن صحیح ده. نو موږ ګوره دا 100 ملي اخیستی او 10 ملي نو ته بیا دغه تجربه بیا تکرار کړه د 15 ملي سره 15 ملي واخله او تقریبا 4-5 ملي هایدروجن پر اکساید واچوه او بیا پکې ته اوبه واچوه تر دې پورې چې د ان ناون سالوشن رنګ غلظت رنګ تیزوالی د سټینډرډ سالوشن سره مساوي شي. نو کله چې کم باندې مساوي شو نو هغې نه بعد بیا دې فارمول نه استفاده وکړه او د ان ناون سالوشن چې دی غلظت چې دی هغه پیدا کړه. نو ټایټر د ان ناون دا مساوي کیږي ټایټر د سټینډرډ سالوشن حجم د سټینډرډ سالوشن حجم د ان ناون چې څومره رقیق شوی دی حجم د ان ناون او حجم د سټینډرډ سالوشن چې څومره رقیق شوی دی. نو دې نه موږ د ان ناون ټایټر ویلیو چې دا راایستی شو او دا ډایلوشن میتھډ دی او دا موږ مخکې ویل هم دی. د ټایټینیم موږ په داسې طریقه باندې کولی شو چې موږ ټایټینیم په ټایټینیم سلفیټ محلول کې څه کو هغه معلوم کو.